محترم معززین د مکی معظمی تعمیر مبارکی 13 جمعہ بیان شویو د حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر تاریخ بیان دا مکمل شویو د حضرت ابراہیم علیہ السلام د تعمیر نپس مکہ معظمہ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام پاتشو دے دلتا اوسیدو او حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام تا واپس لاړو چې کله حضرت اسماعیل علیہ السلام وفات شو نو د حضرت اسماعیل علیہ السلام زوی نابید دا د مکی معظمی متولی او ذمہ دار وګرځید د نابید د وفات نپس د حضرت اسماعیل علیہ السلام نیکو مزاز بن عمر دا د مکی معظمی متولی شو د خانت د تعلق بنو جرهم قبیلی سره او د بنو جرهم قبیلی مکمل تاریخ تاسو تما بیان کړو چې کومې طریقې سره دا مکی معظمی ته دا قبیله راغه او دلته آباد شو د مکی معظمی متولی د مکی سردار او بادشاہ وګرځیرو د دې مخالف قبیله و عمالقه اغی بنو جرهم قبیلی سره اختلاف دی مزاز بن عمر د مکی معظمی جانب ته یو غر دی اغی ته د تاریخ کتابونه کغی کهان غر وی دا جبل ابو قبیس ته مهامو غر دی ای باندې دا قبیله آباده وا آغا زمانہ کی بچ تجارتی قافلی راتلی او مکہ معظمہ کی بای دمه خوڑنو دا غر د پاسه بای پڑاو اچولو دکا دا اوچتو او بارانونه با ډیر کې د سیلابونه براتل نه هر یو قبیلی دا وی چې اوچت ځای کې تیر شو چې د سیلاب نه دا محفوظ شو مکہ معظمہ کی بارانونه وشو سیلاب راغو سیلاب د مکی معظمی تعمیر پوسیدہ کو بنو جرهم قبیلی دا مشورہ کا چې دا مکہ معظمہ منگ دوبارہ آبادو بمشوری سرا دی د مکی معظمی تعمیر دا شروع کو مکہ معظمی دوبارہ جوڑا کا زاڑا قدیم دیوالونا آغای اغرزول او مکہ معظمی دا جوڑا کا د دې تعمیر نفس وخت ریدو قصی ابن کلاب د نبی علیہ السلام نا 130 سال مخکې دا د مکی معظمی سردارو د رسول الله مبارک پنیکونو کې راځي د مکی معظمی تعمیر وکړو مکه معظمه سیلابونو دیوالونه وته خراب کړیو پوسیده کړیو سره غورځیدلیو د چې کله سردار شو د مکی معظمی نټول قریش را جمع کو وای سره مشوره وکا چیرې د مکه معظمه دی مسجد کې لیک توسیم کو او دا دوباره سره نو آبادو ډیر زړه شوی را دیوالونه ضعیف دي کمزوري دي ایوته وی سیدا ندا د مکی معظمی تعمیر وکړو او د مطاف د فارمزه مقرر کو دغه زمانی پوری د مطاف د فارزه مقرر نو خلکو به خانقابی سره جوخ داسې کورونه جوړ کړو خیمه به لګولې وی هغه زمانہ کې به خلکو اکثر خلکو خیمو کې اوسېدو د فیصلو کا چې مطاف د پاری جدا ځای پرې خو او د مطاف نه اخوا چې کوم خیمه وی هغه ټوله لړکی او خلکو ته و چې جدید تعمیر وکړي دا کانو نه کورونه جوړ کړي نو د نقشه واچول دو کور به جوړول او دو کور پس به بیا لاروا مسکی به کې کلاو کلاو لارې پریخي په دغه طریقې سره قصی ابن کلاب د مکی معظمی دا تعمیر او کو د خانقابی تعمیر مشو او خار مسری بهترین
طریقې سره دا آباد شو. دغه تعمیر موجودو د قریشو دور راغو. دغه زمانه کې د رسول الله مبارک عمر 15 کاله و. مکی معظمی دیوالونه باران او سیلاب خراب کړو. دا همیشه چې څونه تاریخ ګوري نو دا سیلاب د وجې د دې دا دیوالونه ضعیف شوي. هغې وجه دا ده چې دا کنده کې وه، چاپېره ترې ټول غرونه او دا خانه کعبه چې کوم ځای ده دا جوور ځای و. نو چې باران به وشو ټولې اوبه به په دې باندې رالې. د دې نه به بیا اخوا نن سبا ورته شار ابراهیم وایي مسفله په دغه طرف به د اوبه داسې وتي او ښکته به تلي. نو قریشو زمانه کې هم دی دا سوچ وکړو چې یاره دا دیوالونه ډېر ضعیف دي او نوې تعمیر کول غواړو. مشوره وشوه، راجمع شو، فیصله وشوه صحیح ده دا کور ورانو او نوې تعمیر کو. ابو وهب دا د رسول الله مبارک ماماو دا اعلان وکړو چې پیسې را غونډې کوي خو حلال پیسې حرام نه. د مکی معظمې د الله د کور تعمیر کو، د سود پیسې مه راوړئ، حرام مال مه راوړئ، د غلا او د ډاکې پیسې دا مه راوړئ. په شرابو چې کوم پیسې تاسو ګټلي هغه مه راوړئ. کم چې حلال مال تاسو سره دی هغه حلال مال را جمع کړئ چې د خانه کعبې تعمیر دا و. پیسې را جمع شوي، نور انتظامات وشو. په دغه زمانه کې جده کې چې کوم ځای کې بندرګاه را مورخین لیکي چې دغه ځای کې بندرګاه موجود و د هغه زمانې نه. دغه بندرګاه سره د قیصر بادشاه یو جهاز سمندري طوفان راغو او هغه جاز کې قیصر بادشاه یو لویه ځان د پاره د عیسایانو عبادت خانه جوړوله. هغې ته سامان د بل مټ نه راوړو، تختیم پکې پرتې وي او اعلی سنگ مرمر هم پکې پراتو، نور د تعمیر سامان هم پکې و. سمندري طوفان راغو، هغه جاز جدی بندرګاه باندې ودرېدو او مات شو. قریشو ته پته ولګېده. قریشو وی دا خو مکره دی به په دې سامان څه کوي. مشوره وکړو، یو وفد یې ورولېږو چې یاره دا سامان تاسو مونږ باندې خرڅ کړئ. ای ورته وی وایي اوس زمونږ خو هسې اوس کیسه خرابه شو، دا مونږ هلته نشو وړی. قریش دا مالی غنیمت وګڼو، دا موقع هغه سامان یې د هغې نه واغشتو، مکې معظمې ته یې راوړو او کېښو. پیسې هم را جمع شوې، انتظامات هم وشو. اوس مکه معظمه سو قرآنۍ نه هر سړی وایي زه یارېږم څنګه به لاس وروړم د الله کور ته. یو وایي ته پې شروع کړه، بل وایي ته پې شروع وکړه. خو شروع چا نه شوه کولی، یارېدل. دا خو د الله کور دی، څه چل را باندې ونشي. مورخین لیکي ولید بن مغیره د پې شروع کړه. دا الله رب العزت ته وي یا الله زمونږ د ارادې نه ته خبرې، مونږ ستا دا کور ورانو خو په نیکه اراده دا دوباره ښایسته تعمیر کوو. د رکن یمانی نه د شروع وکړو، لږ ځای پکې وران کړو. قریش حیران دي. هغوی وی چې نه مونږ نه ورانو، مونږ یو شپه صبر کوو، که ده باندې د شپې څه چل وشو عذاب پرې راغو ګوتې نه وروړو، او که نه دې سبا سهار صحیح پاسېدو ده باندې عذاب نور رالی نو بیا به مونږ شروع وکړو. او چې سهار شو ولید بن مغیره سمدمو بدا قریش هم شروع شو. هر یو کس دا خپل سعادت ګڼو. د مکې معظمې هغه پوسیده دیوالونه دی وران کړ. دا حضرت ابراهیم علیه السلام چې کوم بنیاد ایښودلی او هغه راښکاره شو. دی وی دا بنیاد هم وباسو. الله رب العزت زلزله راوسته، بس دی وی ویرېده چې نه د ابراهیم علیه السلام بنیادونه نورانو، د دقه بنیاد د پاسه مونږ تعمیر کوو. خو په تعمیر کې د مکې قریشو ترمیم وکړو، دا حتیم اعتبار پرېښو. یو مورخ لیکي چې پیسې دی را جمع کړي، په هغې کې دونه تعمیر کېدو دا موجوده چې څونه تعمیر دی دا ختیم ورسره نه راګیرېدو، هغه پیسو باندې دونه کار کېدو او حرامې پیسې دی په د مکې معظمې په تعمیر کې لګولې نه.
بعضی مورخین وایي چې نه دا دوی هسې پرېښود چېرې دا چوکور به ترې راګیر کړو او دا ختیم به بار پرېږدو خو په دې تعمیر باندې د رسول الله مبارک زړونو چې دوی په دې طریقه تعمیر کولو نبی علیہ السلام وی چې څنګه تعمیر حضرت ابراهیم علیہ السلام کړی دی هغه شان تعمیر پکار دی خو رسول الله مبارک ته خو لا نبوت نو ملاو شوی نبی علیہ السلام سے ویلی نشو 35 سال عمر د خانه کعبه تعمیر شروع شو قبیلو تقسیم کو دغه دیوال به تاسو وای دا به مونږ دغه پلانې قبیله رسول الله مبارک هم بکی بذات خود په تعمیر کې حصہ اغسته و په وګبانی وای کانی راوړه او دی وګبانی دا غونته جوړ شو نو عباس رضی الله تعالی عنہ وتوي چې ستاد وګباندې دا جوړ شو ته دا لنګ پرانیزا صادر او دا دلته وتړه نبی علیہ السلام وتوینا تعمیر مکمل شو پورا شو حجر اسود د پاره پکې ځای پرې خودلو اوس یو قبیلی وی چې حجر اسود دا مونږ اګدو بل قبیلی وی چې نه دا حجر اسود به مونږ اګدو بل قبیلی وی چې مونږ به اګدو دو قبیلو باقاعده قسمونه وخړه هغه زمانہ کې د قسم دا طریقه چې یو لوخ کې به وینا واچولوي کې به لاس ډوب کو او قسم به وخړو چې دا کار به خامخا کوم قریب وا چې دی قبیلو یو بل پسې توري راغسته وي او ډیر غټ جنگ د مکی معظمه کې د حجر اسود د اخودو باندې شوی وي اخر کې مکه معظمه کې یو ډیر عمر رسیده کس ابو امیہ بن مغیره دیوی زیات یو فیصله کو تاسو جنگ مکوئ دا د الله کور دی خو په اخلاص تاسو د دې تعمیر وکړو هر قبیله پکې شرکت وکړو هر قبیله ته سعادت ملو شو که زما فیصله را تقبلای ایوه ته قبولانه عمر رسیدای د موږ د ټولو مشري هغه وتوی زما دا فیصله را چې سبا خانه کعبه ته څوک د ټولو مخ کې راغ د حجر اسود به اغی ایوه تبي صحیح ده کسان کینول سار څوک مخ کې راځي چې د سار ټولو مخ کې محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حرم شریف ترا ټولو قبیلو وی هاذا الامین رضیناه دا خو امانتدار دی مونږ په د باندې راضی وو بده به یک دی رسول الله مبارک ته وی چې دا حجر اسود تکیدا د دې فیصله تو کا نبی علیہ السلام متوی سیدا رسول الله مبارک حکم کو چې یو مضبوط صادر دا راوړی مضبوط صادر راوړو قبیله حیران وي چې اوس پس کوي نبی علیہ السلام حجر اسود خوا کی هغه صادر خور کو او حجر اسود په یوازي اوچت کو او هغه صادر کیږي دغه زمانہ کې سلور غټي قبیله وي مکه معظمه کې هر قبیله ته سردار ته وی راشه دغه صادر دغه یو پولیس کتو نسا د بل قبیله سردار ته وی روان دي شداتو نسا بل قبیله سردار ته وی دغه طرف تو نسا سلور سرداران د صادر واړه سلور طرفونه ونیول وای روچت کی دا حجر اسود خانه کعبه ته وروړي حجر اسود روچت کو او خانه کعبه ته وروړو خط ازمه کبانی کی دی پزما کوي خو رسول الله مبارک اوچت کو حجر اسود او کم زی چې وته دی خانه کعبه کې پریخو هغه زی کې رسول الله مبارک حجر اسود کی خو د مکی معظمه ټول خلک خوشاله شو یو وی زما د قبیله سردار حجر اسود اخودلو کی شاملو او بل وی د سعادت منتم حاصل شو زمون سردارم د حجر اسود اخودلو کی دا شامل دغه تعمیر دا قریشو کړي نه د قریشو نه پس بیا د یزید زمانه راغه یزید د مکی معظمی او د مدینی منوری د پارا کمانډر مقرر کو مسلم بن عقبہ چې ته ورشه اول د مدینی خلکو نه زما د بادشاہي بیعت والا او د مدینی منورې نه پس مکی معظمه ته ورشه د چراغ مکی مدینی منورې ته سجنګ وشو مدینه منوره خپل کنټرول کې واغستا او د یزید په لاس د خلکو نه بیعت واغستو یزید د پاره چې دا بادشاہ تسلیم کړي ای بادشاہ تسلیم کو دای نه پس را روان شو
د ابوا په مقام کې دی وفات شو. دی چې وفات کېدو نو د وفات نه مخکې د ځان په ځای حسین بن نمیر دا د فوج سپه سالار مقرر کو. حسین بن نمیر مکی معظمه ته راغو او دغه زمانه کې مکه معظمه کې عبدالله ابن الزبیر رضی الله تعالی عنه دا امیر د مکی معظمه دا د حضرت عائشہ صدیقی رضی الله تعالی عنها خوریو. مدینه منوره کې اول دی پیدا شوی صحابه چې دا مکی معظمه نه هجرت وکړ مدینه منوره ته نو سمودای اولاد دا انصارو کې یو مشوم نه پیدا کېدو. نو دا افوا مشهور شو چې يهوديانو جادو کړی لري دا ځکه د انصارو اولاد نکېږي. نو اول مشوم په مدینه منوره کې د انصارو عبدالله ابن الزبیر رضی الله تعالی عنہ دا پیدا شو. د چې پیدا شو پلار زبیر رضی الله تعالی عنہ روچت کو رسول الله مبارک ته راوستو. نبی علیہ السلام راوړو نبی علیہ السلام ته. نبی علیہ السلام ډیر خوشاله شو صحابه خوشاله شو. نبی علیہ السلام دته ګوټي ورکا. ګوټي دي ته وای چې ماشوم پیدا شي نی یو بزرګ یو نیک سړی ابا یو خوک شیخ لکی او چوپی او دغه خلکی ولا ګوت لوند کې ماشوم ته به ور کې دي ته ګوټي وای. تاسو ماشومان وشینو پنیکانو خلکو باندې ګوټي دا ورکوي. رسول الله مبارک ګوټي ورکا عبدالله نومي به کې خودارو. دا ډیر تقوادار او ډیر پرهیزګارو همیشه به روجینی وی عبادت به زیات کولو. په دغه زمانه کې د مکی معظمه حاکمو جنگ وشو. په هغه جنگ کې هغه مخالف فوج حمله عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ فوج باندې کوله. خو لازم بعضی کانی غشي هغه زمانه کې به پتوب کې یو میچنه به وتوي سپرینګ به جوړ کړي واغه یو هلم دغه به وته جوړ کړو دستا به راخکا سپرینګ بخکته شو. د سپرینګ د پاسه به تخته لګولې و. تختی د پاسه به یو دونه تیګه کیخه هغه سپرینګ به چې پریخو هغه ولا کانی لري وشتو. د میزایل قدیم سیستم ولا نن سبا میزایل لري. نو دغه منجینک باندې هغه بمباری کوله. نو بازي بمباری د په مکه معظمه باندې مراغه د دې دیوالونو پوسیده شو زاړو شو. چې جنگ ختم شو عبدالله ابن الزبیر رضی الله تعالی عنہ د دې تعمیر دا وکړو. او د نبی علیہ السلام د خواهش مطابق نبی علیہ السلام چې څنګه دا تعمیر کړو هغه شانتي وکړو. عبدالله ابن زبیر وفات شو. د وفات نه پس حجاج بن یوسف دا د مکی معظمی گورنر وګرځیدو. حجاج بن یوسف عبدالملک بن مروان دغه زمانه کې بادشاہ هغه ته درخواست وکړو چې زه دا مکی معظمه دا عبدالله ابن زبیر تعمیر کړی را دا ورانوم او د دې په ځای نوې تعمیر کوم. هغه ورته وی صحیح ده. حجاج بن یوسف مکه معظمه ورانه کا او جدید تعمیر وکړ. د حجاج بن یوسف نفس بیا کله چې هارون رشید رحمت الله علیه بادشاہ شو د دې وی زه تعمیر کوم. دغه زمانه کې امام مالک رحمت الله علیه نه فتوا طلب کا مسلې تاسو ته وکړو. هارون رشید رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه وتوی د الله کور د لوب کوټه نه مو جوړوي. بس دغه چې کم تعمیر دی دغه صحیح دی دا ورانوي. ما اجو دا خبره ده چې یو آسماني افت سره دا شهید شي رو غورځيږي دیوالونه پوسیده شي نو بیا خو لازم جوړه. خو چې صحیح سالم ده نو دا ورانوي. ما چې ته دا ورانه کتاب پسې وبل بادشاہ راشي هغه به دا تبرک زه حاصلوم هغه به ورانه کی ستانه پس وبل بادشاہ راشي او دا تبرک زه حاصلوم هغه به ورانه کی به جوړه کی. د دې نه د لوبو کوټنۍ مو جوړوي. د دې اورانې دل جایز نه دي. د هارون رشید رحمت الله علیه د تعمیر نه اراده ختمه کا پس دک شان پریخه چې کم حالت کی وا عمدہ شان حالت کی وا. اخر کی 1039 ہجری کی ډیر زیات بارانونه وشو. مکه معظمه کی طوفانی بارانونه سیلاب راغو د خلکو کورونه یوړه ډیر غټ نقصانات شو. د مکی معظمه تعمیرم پکې دا ضعیف شو خراب شو اوران شو. په دغه زمانه کې بادشاہ
د مکی معظمی سلطان مراد خان د سلطان مراد خان چې کله هر یو شی د سیلاب نه پس کنټرول کو صفایان یې وکي د خانه کعبه د تعمیر کانی یو قابل خوا دی سیلاب تختولیو نو بیا مشورې سره دوباره د خانه کعبه تعمیر دا وکړو. نو اکثر محققین فرمایي چې دغه اخیری تعمیر سلطان مراد خان دا کړی تر اوسه پورې دغه خانه کعبه قائم او دایمه مرمت پکې د سعودي حکومت وخت په وخت باندې کوي. مرمت کیږي د اخ کا تعمیر دی دا د الله کور دی. نو دا د خانه کعبه دا مکمل تاریخ تاسو په مخ کې ما بیان کو. الله رب العزت په دې باندې مونږ ته عمل کولو توفیق راکړي. یا الله مونږ ته مغفرت نصیب کړي. یا الله زموږ دنیا او آخرت خسته کړي. یا الله ګناه صغیره او ګناه کبیره مو معاف کړي. یا الله د حرمین شریفین زیارتونه را تبار بار نصیب کړي. او فوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد برحمته.